بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. سورہ ماعون شروع کو. ماعون پری صورت کے آخری کلمہ دا او آخری لفظ دے دا چې څوک نه ورکوي نو دا انتهایی د بخل نه او بخل ډیر یو امر مذموم دی. د دې وجې نه دا لفظ راواغیستی شو دې صورت ته به طوري نوم کېښودی شو، یعنی سوره ماعون. او مکی دی، د هجرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازل شوی دی. بدی کې دوه خبرې الله تعالی دوه غټې مسلې ذکر کوي. یو دا هغه سړي ذکر کوي چې هغه عقیده دا ده چې قیامت نشته دی او حساب کتاب نشته دی او الله تعالی به خپلو بندګانو ته د نیکو ثوابونه او یا د بدو سزاګانې نه ورکوي. او دغه خبیث چې څنګه دا ناکاره عقیده ساتي نو دارنګې څنګه چې د خدای حق نه ادا کوي نو د خدای د مخلوق حق هم نه ادا کوي. یتیمانو له دیکې ورکوي او یتیمان د خپل حق نه محرومه کوي او هغې باندې جبر او ظلم کوي. او د هغې وجه دا ده چې د دې په ذهن کې ټوله دنیا تاویږي را تاویږي او د دنیا سره تعلق دومره کلک شوی دی، دا دنیا ورته د ځان هم ګرانه د الله تعالی په لار کې نه لګوي. نو چې کله د مسکین او د فقیر خبر راشي نو نه په خپله دادرسي کوي او نه بل چاته دا وایي چې هلکه دا د خدای مخلوق دی، د دې تاسو چې کوم دی دادرسي وکړئ. او دویم د هغه مونځګزارو په باره کې چې هغه د خپل مونځ نه خبر نه دی، د هغې ذکر الله رب العزت کوي. نو فرمایی بسم الله الرحمن الرحیم ارأیت الذی، ته نه ګورې هغه سړي ته، د هغه سړي نه ماله خبر نه راکوي یکذب بالدین، چې هغه نسبت د دروغو کوي دې خبرې ته چې الله به خپلو بندګان له بدله د اعمالو ورنکي. فذلک الذي، دا هغه بے خوند او بیکاره سړی دی، یدعو الیتیم چې دیکړې ورکوي یتیم له او ولا یحض علی طعام المسکین، نه تیزوي بل لره په ډوډۍ ورکولو باندې مسکین او فقیر ته. فویل للمصلین، پس هلاکت او تباهی ده د هغه مونځګزارو دپاره، الذین، هغه مونځګزار هم عن صلاتهم ساهون چې دوی د خپل مونځ نه ناخبر، الذین، هغه چې دغه الذین هم یراؤون، دا هغه کسان دي چې ریاکاري کوي، خپلې نیکۍ خلکو ته دې دپاره ښکاره کوي چې زما شهرت وشي. ویمنعون الماعون، او منع کوي معمولی غوندې څیز هم، معمولی شی هم چاته نه ورکوي. نو دا استفهام دی ارأیته، ته نه ګورې، یو ته یو شي ته وګورې نو د هغې نه به خبر هم ورکې. نو اخبروني، ته ماله خبر نه راکوي، ته نه ګورې هغه سړي ته یکذبو چې نسبت د دروغو کوي بالدین. نو دین معنا دا نه یدینو په معنا د بدلې ورکولو باندې هم راځي. نو دی منکر د آخرت نه دی، د دا عقیده دا نه ده
چې ګندې الله رب العزت په خپلو بندګانو ته د خپلو کړو بدلې ورکوي ان کان خیرا په خیرا و ان کان شرا په شرا که نیک اعمالی نو نیکی بدل او که شر اعمالی کړي نو شر بدلې به ورته ملاوي او دویمه ترجمه د دین بلم چا کړې ده اسلافو کړې ده مشرانو کړې ده چې دین په معنا د ملت باندې دی دا ډېر ناشنا ترجمه ده دین په معنا د ملت اسلامي باندې دی نو معنا دا ده نه ګورې دې سړي ته چې نسبت د دروغو کوي ملت اسلامي ته او د دروغو معنا دا ده چې دا دین اسلام د ده په نیز باندې هیڅ شی نه دی د ده د نظر نه پریوتی دی د ده په نظر کې صرف دنیا ده او دین د ده نظر نه وتی دا ډېر لوی خطرناک صورت دا ترجمه دونه خطرناکه ده که تاسو پرې پوهېږئ نن د دې دنیا پرې سطحه باندې او پرې مخ باندې نظر واچوئ تاسو ته به دا وکړه کېږي چې موږ ټول داسې وکړو د ملت اسلامي په مرتبه د لا یعبأ به کې ګرځول چې دا څه شی نه دی دا ډېره خطرناکه خبره ته وایې دا کوم ځای کې دي مال دا په دغه ځای کې دي چې دغه ځای کې خلکو د دې موجوده حکومت چې دا خو خلک غرق او تباه یې کړ اوس نور اوږې را پاڅېدلي دي هغه یې جوزی شوي دي چې دا د دې حکومت نه لرې کوو موږ د حکومت قبضه کوو او دا قوم هم دقسې دی دا لوبې پې ځکه دا خلک دقسې کوي او په دغې کې مولانا فضل الرحمن صاحب قدرمن عالم دی مشر دی ډېرې مدرسې او ډېر طالبان او علما ورسره دي خو دا د اقتدار داسې هوس دی سړی حیران شي دی ته چې یو وړوکی هلک په مجلس کې راپاڅېد ورته یې ویلي چې مولانا صاحب مونږ خو دا تحریک شروع کوو خو د اسلام نوم به پکې نه علي یعنې دا په نیټ کې پراته دي دا داسې هسې الزام نه دی د بېنظیرې زوی ورته وویلې چې مولانا صاحب ګوره د اسلام نوم به راته پکې نه علي نو کفر نوم سړی والي لیکن مولانا صاحب د اقتدار په هوس کې هغه جواب هم ورنه کړ چې ته مسلمان نه یې ته د مسلمانې زوی نه یې او دا ټول پیډیم چې کوم دی دا مسلمانان نه دي او اسلام نو دا یکذب بالدین مولانا شبیر احمد عثماني دا ترجمه ډېره پخوا کړې ده نن څنګه منطبقه کېږي چې اسلام څه شی دی دا به د کار په ځای کې نه یادېږي پوه کېږي په دې خبره باندې او دا یې په ژبه د بېنظیرې د زوی په دی کې دا لمه ده چې که د اسلام په نوم باندې موږ دا سړی دا اقتدار ختم کړو نو دا مولیان به راته اسلام نیغ نیغ کوي چې موږ شریعت راولو او خو شریعت د هغه د عمران نه هغه زیات د شریعت دشمنان د دې وجې نه عزتمندو دا دویمه ترجمه ارأیت الذي یکذب بالدین نه ګورې هغه سړي ته چې نسبت د دروغ کوي ملت اسلامیه ته چې ملت اسلامیه هېڅ د کار نه دی دا یې داسې کړی دی لکه چې ایر تیر کړی شاته یې اچولی او موږ عام مسلمانان نن دقسې د اسلام خبرې به راته نه کوي ما ته څه خبرې ورته وکړم فذلک الذي يدعو الیتیم دا هغه سړی دی چې ملت اسلامي نه مانی نو دیکړی ورکوي یتیم ته دیکی رټي د خپل مال او د خپلو حقوقو نه هغې له دیکې ورکوي او هغه حقوق خوري او لا یحض علی طعام المسکین چې یتیم له خپل مال نه ورکوي نو خپل مال به په بل باندې څنګه وخوري په بل فقیر او مسکین به څنګه وخوري خپل مال او بل به په دې باندې څنګه تیز کړي چې ته د فقراو د مسکینانو دا درسي وکړه حالانکه دا د فقراو مسکینانو ضعیفانو او د کمزورو د هغې لحاظ او د هغې رعایت او د هغې دیکبال او د هغې تپوس
دا په هر ملت کې چې کوم دی دا ډېر زرین اخلاق دي د هر ملت په تعلیم کې دا شامل ده په عیسیت په تعلیم کې مشته او د یهودیت په تعلیم کې مشته او د اسلام په تعلیم کې هم دا شته چې د فقراو مسکینانو یتیمانو کونډو ضعیفانو لحاظ به ساتلی کېږي دا بله خبره چې به تعلیم څوک عمل کوي او که نه کوي اسلام کې شته چا پې عمل وکړو د دې وجې نه دا داسې زرین اخلاق دي چې په هر ملت کې د دې تعلیم ورکړی شوی دی او دا بې خونده انسان هغې له هم لته ورکوي دغه زرین اخلاق هم نه خپلوي دا ډېر پرېوتی انسان دی او بیا د دې نه وروستو دویمه خبره دا ده فویل للمصلین هلاکت دی تباهي ده بربادي ده په جهنم کې خطرناکه غوندې کنده ده للمصلین د لمونځ کوونکو دپاره والعیاذ بالله لمونځ کوي او خدای پاک ورته خیرې کوي چې دی تباه و برباد دی دا لمونځ کوونکي دا کم لمونځ کوونکي لمونځ خو موږ ته الله او رسول بیان کړی دی او پر قرآن کې بېشماره حکمونه د لمونځ کړي دي او دلته خیرې کوي لمونځ کوونکو ته الذین هم عن صلاتهم ساهون عام هر لمونځګزار نه هغه لمونځګزار چې وي د خپل لمانځه نه ناخبر د خپل لمونځ نه ناخبر دی څنګه ناخبره دی د دې نه ناخبره دی چې کله یې کوي او کله یې نه کوي پوهېږئ پرې باندې یو لمونځ کوي بل نه کوي چې اوزګاري کوي چې نوزګاري نه کوي چې طبیعت سازي کوي چې طبیعت سازي نه کوي کله یې کوي او کله یې نه کوي دا هم د دې یو مصداق دی د ساهون دویم دا دی چې لمونځ خو کوي خو د لمونځ به مقصد نه خبر نه دی چې دا لمونځ د چا سره مناجات دی د چا سره میټینګ دی د چا سره جرګه ده د چا سره چاته ولاړ یم چاته راټیټ یم چاته په سجده پروت یم دې نه راخبره دی یو عادت دی او راځي او ښکته کېږي او پورته کېږي مولانا شبیر احمد عثماني وایي ټونګي وایي راشي یو څلور ټونګي وایي بس روان شي نه رکوع سمه ده نه سجده سمه ده نه قومه شته نه جلسه شته نه هغه خضوع او خضوع شته نه هغه فکر او سوچ شته چې دا لمونځ څه شی دی په دې کې یار پروت دی الذین هم عن صلاتهم ساهون دا تمام صورتونه چې ما ذکر کړه دا د ساهون په منځ کې پراته دي ترجمه یې ولا نه ورځي د دې لمونځ څه ترجمه ده شپېتو کالو ته غریب ورسېدو د لمونځ ترجمه نه ورځي او لمونځونه کوي هر وخت دا خطرناکه مسله ده د دې وجې نه عزتمندو دا خبره یاد ساتئ چې الله تعالی داسې لمونځګزارو ته خیرې کوي د مولانا سرفراز خان رحمه الله صفدر یو کتاب لیکلی دی او هغې ته راه سنت و موږ چې طالبانو په هغه زمانه کې ما کتلی او هغه په کتاب په شا کې دا یو دغه دا کړی چې دا کتاب کې که ما ته چا یو غیر شرعي مسله وښوده او کمزورې او بیکاره مسله وښوده نو زه 10,000 روپۍ دی زما نه په عدالت کې اصول دي په عدالت ټول په توحید او په سنت باندې هغه کتاب لګېدلی خو پای کې دا یو حدیث هم ذکر کړی چې پیغمبر خدا وایي داسې زمانه به راشي چې جومات به لمونځګزار ډکي خو مؤمن به پکې نه وي دا ډېر عجیب خبره ده پوهېږئ پرې خبره جومات به لمونځګزار ډکي خو مؤمن به پکې نه وي دا څومره د خفګان خبره ده چې لمونځونه خلک کوي مؤمنان نه دي
نو ځکه وایي چې الذین هم عن صلاتهم ساهون، چې مونځ نه کوي نو خو جهنمي دی. کله چې اصحاب الیمین قیامت کې چې جنت ته لګي لاړ شي او دې دوزخ ته لاړ شي بدقسمته، نو هغې د جنت نه به دې ته آواز کوي چې ما سلککم فی سقر، د جهنم ته څه راوستیئ؟ نو دوی به جواب لومبی جواب د جهنمیانو دا دی چې لم نکو من المصلین، مونږ مونځ هم نه کوو. څلور جوابونه یې ورکړي دي، خو یو جواب ته دا دی چې لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، مونږ مسکینانو ته ډوډۍ نه ورکوله. یعنې معنا دا ده چې مونږ نه د الله حقونه ادا کول او نه د الله د مخلوق حقونه ادا کول. نو جهنمي به څوک چې د الله حق نه ادا کوي او د الله د مخلوق حق نه ادا کوي. او وکنا نکذب بیوم الدین، موږ به د باطل پرستو سره د هغې په باطلو کې شاملېدلو، د هغې په ښه کې به همها شاملوله. او وکنا نکذب بیوم الدین، او خلاصه دا ده چې موږ څلورمه ده چې موږ قیامت نه مانو. او وکنا نخوض مع الخائضین، مې ویو چې د باطل پرستو سره د هغې ترجمه مې وکړه، د باطل پرستو سره به د هغې په باطلو کې داخلېدل. او حتی اتانا الیقین، دا لوبې موږ کولې حتی چې مرګ راغی او توبه هم ترې وینېستله. اوس الله رب العزت فرمایي الذین هم یراؤون، دا دیسی او دوډزي مسلمانان دا هغه کسان دي چې ریاکاري کوي. ریاکاري کوي په فرایضو کې ریاکاري نشته. فرض لمونځ په هر ځای کې کوه، فرض زکات په ډاګه ورکوه، حج په ډاګه کوه. ریاکاري په نوافلو کې راځي، په زیاتي عبادتونو کې راځي. نو دا زیاتي عبادت دی، نو دا هم ریاکاري ده چې هغه ځای کې ودرېږه او نفلونه کوه چې ما خلک وویني چې هلکه پلانی بزرګ دی، یا اوږدې اوږدې تسبیح راواله، اوږده اوږدې لستوڼي وکړه، او یا ورته چې کوم دی داسې په سنت طریقه پټ کښېنه، دې لپاره پټ کړو چې خلک ما ته مولا ووایي. دا نه ده پکار، دا نه ده پکار. هر عبادت چې کوئ د الله دپاره یې پټ وکړئ. پرون ما ابو داود کې مې دا سبق ویو چې یوه زنانه وه، یو صحابي و چې د پیغمبر خوا سره ملګری و، موږ د هغې خوا ته رالو، مشره زنانه وه. وی هغې ته وی وخت ډېر تېر شوی اوس راته پته پوره نه لګي، یا د کجورو هډوکي او یا واړه واړه کاڼي ورته مخې ته پراته وی په هغې الله یادو. په دې پوهېږئ؟ په دې خبره ابو داود کې حدیث دی، بلکل کتاب الصلات نه یو پاڼه مخکې دی. وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې بیبي زه تا ته یو بله خبره نه ښیم چې هغه ډېره غوره ده. نو وظیفه یې وله ورکړه او ویل دا په یادوه، او په ګوتو باندې دا یې ورته چل وښوده، په ګوتو باندې شماره، په ګوتو باندې. ځکه دا ګوتې دي مسئولات مستنقطات یا داسې الفاظ دي په حدیث کې، دا ګوتې دي دې نه به تپوس کېږي، دا دې ګوتو نه به تپوس کېږي چې په تا یې زما ذکر کړی او که نه، او د دې نه به طلب د خبرو کېدی شي، دا به دا ګوتې به خبرې کوي. نو د کجورو د اډوکو په ځای او د کاڼو په ځای باندې په دې ګوتو یادوه. د ابو داود کې حدیث دی او موږ دا راګیستي. نو تقریر به کوي، زما یو مفتي صاحب به ولاړي او دې دوو ګوتو کې دا تسبیح ورکړي او کله داسې کي او کله داسې. هلکه دا کېده چې کله پې ذکر کوي نو کوه، موږ د تسبیحو خلاف نه یو، خو دا تا دې وخت کې سره پار راګیستي چې داسې کې او داسې کې. دا ته خپل په ځان مفتیتوب خلکو ته ښکاره کې، خپل مولیاتوب ځان ته خلکو ته ښکاره کې. د خدای بندګانو شیطان زموږ داسې دشمن دی، والله بالله زما چا سره ګورې ورانه نشته سوا د کافرانو نه. خو خدای ګواه دی چې خفه کېږم چې یو سړی عالمي بزرګ یو نیکي او هغه هم شیطان په خره سور کړی. شیطان زموږ داسې دشمن دی
چې بدان په بدۍ کې وي او نیکان په نیکۍ کې وي. موږ په نیکۍ کې غرق کړو. موږ دا خلک چې بدعات کوي دا په شیطان کوي که نه چې توبه هم ترې وباسي. نو ځکه وایي الذین هم یراؤون، دا هغه صاحبان دي چې دا ریاکاري کوي او دا څه کوي ویمنعون الماعون، منع کوي معمولي غوندې شی. څونه شی معمولي؟ څوک چې تیلو ډبې وغواړي دا هم نه ورکوي، کڼ کې کوداله ته وغواړي نه ورکوي، لور ته وغواړي نه ورکوي. رکیبۍ زمونږ میلمانه راځي موږ له رکیبۍ راکوي. زمونږ که لوښی رینګونې نشته موږ له دیچکې او کټوۍ راکوي. دا ټولې مفسرینو ذکر کړي زه چېرته وایم دا معمولي شی دی او په اعارت غواړي دا نه چې زما شو نه زه دا کار کوم او تاله راوړم او یو طالب ته بل طالب یا کتاب دی راکړه زه پکې سبق نو دی نه در کوم د سبق دپاره هم چاله کتاب نه ورکوي. نو دا ویمنعون الماعون منې کوي معمولي غوندې څیز، معمولي چې په هغې باندې داسې دا ډرکۍ هم نه څکا کېږي. الله رب العزت دې د دې ناکارو صفتونو موږ او تاسو ټول مسلمانانو ساتي او په قرآن عظیم الشان کتاب دی الله تعالی کما حقه موږ پوهې کي او په دې باندې الله تعالی موږ او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي. ای زموږ پروردګاره دې قرآن قانون په تمام دنیا او خاص کر پاکستان کې راولي. د دې قرآني نظام په وجه باندې پاکستان کې استحکام او امن راولي. خدای دې نظام په وجه باندې د پاکستان دشمنان او د اسلام دشمنان خدای پاک هغه صلیبیان دي که یهودیان دي که هندوان دي که سیکان دي او که داریان دي ټول الله تعالی دې غرق او تباه کي. الله دې دا مالونه هلاک کي، الله دې دا قوتونه ضایع کي او الله تعالی دې دا څونه اسلحې چې سازي کړي دا ټولې دې الله تعالی پوچي کي او دا ټولې دې الله تعالی چې کوم دې ختمي کي او الله رب العزت خپل دین ته اسلام ته مسلمان قوم ته دا روزګار کی. د دنیا په مختلفو حصو کې چې مسلمانان د ظلم په چکۍ کې دلیږي، په کشمیر کې مسلمانان دلیږي د هندو د لاس نه، نو په فلسطین کې د یهودي د لاسه مسلمانان دلیږي او په مصر کې او په مختلفو اسلامي ملکونو کې دا د منافقانو د لاس نه مسلمانان په ظلم په چکۍ کې دلیږي او د دهریانو په علاقو کې هم په مسلمانانو باندې ظلمونه دي. الله رب العزت دغه ټولو مسلمانانو دادرسي وکړي او په خپل غیبي امداد باندې هغوی له نجات او کامیابي ورکړي او دغه هر قسم کافر او هر قسم ظالم او منافق خدای هغه ذلیل او خوار کې تباهي کې موږ ته خلاص کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه